أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د کوټي ولسی جرګې په دې تالار شناس د نن د دې جرګې ډېر درون صدر د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی سکریټري محترم نواب ایاز خان جوګزی صاحب په تالار کښیناس د پښتونخوا ملي عوامي پارټي محبوب او کارمان چیرمن محترم مشر ګران محمود خان اڅکزی او دلته ناز ډېر مخور سپینږیري زموږ د قام ډېر سپېڅلي قبایلي زعما علما کرام صاحب د ټولو په اجازه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د محبوب چیرمن ملي مشر ګران محمود خان اڅکزي په صدارت په دعوت د کوټي ډیویژن د کوټي ضلع مشترکه څلور ورځنۍ ولسي جرګه په بلنه حال کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مرکزی سکریټري محترم نواب محمد ایاز خان جوګزي په صدارت کې دوام لري د کوټي ولسي جرګې 14 نکاتي اعلامیه ستاسو مخ کې وړاندې کوم اله لرم چې تاسو به شپه غور سره واورئ د ضلع کوټي دا نماینده ولسي جرګه د بنو جرګې چې د 11 څخه تر 14 مارچ 2022 په بنو کې ترسره شوه د ټولو پریکړو توثیق کوي او داغه د عملي کولو لپاره به ټول ضروري اقدامات اخلي د کوټي ډیویژن د ضلع کوټي دا پروکاره جرګه اعلان کوي چې پاکستان موجوده همجید او اړخیزه بورانونه زموږ د بدکاریو بدکرداریو رشوتخوریو غیر عیني او غیر قانوني رویو لوجه دي د دې ژور او مجید بورانونو صرف او صرف یو موثر علاج کېدای شي چې موجوده حکومت دی په پوری توګه مستعفي شي او د څلورو میاشتو لپاره یو داسې قومي حکومت جوړ کړي چې هغه یو نوی جمهوریت عیني پاکستان د یو نوی جمهوریت عیني پاکستان تشکیل نو یو نوی صحیح خود مختار الیکشن کمیشن په نگرانی کې صاف او شفاف انتخابات وکړي او د یو واقعي جمهوریت پاکي او عیني فدریشن تشکیل نه وکړي چې په هغه کې منتخب پارلیمنت د طاقت او اختیار سرچشمه وي ټول اندرونی او بیرونی پالیسیاني د دې پارلیمان د مرضی تابع وي د پاکستان باقي ټول ادارې کاغذ سیول دي که فوزي په خپل درای کار کې آزاد دي مګر د پارلیمان د فیصلو تابع دي سېنات واقعي د قومونو د برابرۍ په بنیاد د ټولو اختیاراتو په کار دی عامل وي کوم اختیارات چې د قومي اسمبلی سره دي په بیلابیلو صوبو کې چې قدرتي نعمتونه ستا پراغه اوله داغه زید ولسونو دی او داغه عیني ضمانت بوي په ملک کې په بنیادی تعلیم داغه زید ولسونو په مورنۍ ژبه کې وي او قومي ژبې چې د علاقايي ژبو په غلط نامه سره یادېږي ټول قومي ژبې دي داغه زی حکومتي تعلیمي او تدریسي ژبې وګرځول سي د تاسو ته منظور دی د کوټي دا پروکاره جرګه اعلان کوي چې پاکستان دی هغه ټول افغانانو ته چې په پاکستان کې پیدا شوی دي او دلته تعلیم کړی دی د دې ملک د یونیورسيټي څخه فارغ التحصیل دي او نیکونه او پلرونه د سلورو لسیدو څخه دلته آباد دي هغه ته د پاکستان شریعت نور کول هغه ته شناختی کارت نه جاری کول
دا پالیسی په سختو ټکو غندنه کوي او دا د ټولو انساني قانوني او بین الاقوامي قوانینو خلاف یو نژادي پالیسی ګڼي او غوښتنه کوي چې د ټولو افغانانو ته د پاکستان شریعت او شناختی کارت ورکړل شي او د لکونو خلکو د شناخت د بوران مسله دی حل کړل شي. د دې سپارښت د نواز شریف په دور حکومت کې هغه کمیټې هم کړی وو په کومه کمیټې کې چې هغه وخت په پارلیمنت کې نمائندګي لرونکو ټولو پارټیانو بشمول تحریک انصاف هم شامل وو. د کوټې دا ولسي نماینده جرګه اعلان کوي چې د څو لسیزو څخه په افغانستان او همسایه ملکونو کې چې کومه بربادي وسوه او داغه په نتیجه کې د افغانستان د صدیو د خپل تاریخي تهذیبي تمدني علمی او ثقافتي میراثونو د بربادي سره سره د لکونو انسانانو د شهادت مهاجرت او هر قسم انساني تکلیفونو او غمیزو سره مخامخ سو. د دې ذمہداري د زاړه سوویت یونین او داغه حمایتي ملکونه امریکا او داغه حمایتي ملکونه غني جرګه غوښتنه کوي چې دا دواړو لوی اتحادونو کې شامل ملکونه ذمہدار دي چې دوی د یو خود مختار آزاد پرامن مترقي افغانستان د تشکیل لپاره په بیړني ډول اقدامات وکړي لکه څنګه چې د دوه نړیوالو جنگونو پاس ټولو په ګډه او شریکه د برباد او تباه شوي یورپ تشکیل نو او تعمیر نو وکړي. د کوټې دا نماینده ولسي جرګه اعلان کوي چې په پاکستان کې د پنجاب سند او بلوچستان په نومونو د خود مختار صوبو د تشکیل سره سم دي په پرله پورې پښتون وطن چې د انګریز له وخته په انتظامی یونټونو کې تقسیم ساتل شوی دی یو نژادي اپارتایډ پالیسی ګڼي او د دې په سختو ټکو مذمت کوي او د پاکستان د با اختیارو ادارو او مقتدر الکو څخه غوښتنه کوي چې د بلوچستان پښتون علاقې پنجاب اټک میاوالی پښتون علاقې د خیبر پښتونخوا په موجوده صوبه کې شامل کړل شي او موجوده نژادي رویه دي د پښتنو په باب ختم کړل شي او د پښتنو نوې صوبه دي د پښتونخوا یا پښتونستان په نوم ونومول شي. د کوټې دا ولسي جرګه اعلان کوي چې د پاکستان په پښتون سیمو کې هغه ټول خلک چې زموږ په وطن کې ژوند کوي هغه چې هر ژبه وایي چې هر مسلک لري هغه ټول حقوق لري کوم حقوق چې پښتانه دلته لري. دلته آباد گجر اندکو ژبه ویونکي خلک چترالی کوهستاني هزاره د هغو ټولو حقوق حقدار دي د کومو حقوق حقدار چې پښتانه دي. د کوټې دا پر افتخار ولسي جرګه اعلان کوي چې موږ د 8 فروری 2024 پراډ بوګس نامنهاد انتخابات په بشپړ توګه مسترد کوو او د دې په نتیجه کې جوړ شوی نامنهاد غیر عیني غیر قانوني د زور او زر په پام سنتالیس حکومتونو څخه د پوری مستفید کېدو او په مقرر وخت باندې صاف شفاف انتخابات کولو او اقتدار و نوي منتخب شوي سیاسي جمهوریت پارټیانو ته حواله کولو غوښتنه کوو. د ضلع کوټې دا پر افتخار ولسي جرګه د جنوبي پښتونخوا په ټولو ضلعو کې لصدای سوچي کم قبایل په خپلو جدي پښتم زکو آباد دي او د دې پلرونه او نیکونو دغه مځکه خپل مسکن او مدفن ګرځولې وه او هر وخت د بارنۍ املاورو او طالع ازماو په ضد د دې خاورې کلکه دفاع کړې وه. د دې مځکو د انچ مالک معلوم دی. اوس حکومت او فوز د SIFC
خصوصي سرمایه‌کاري سہولت کونسل په نامه یو اداره جوړه کړې ده چې د صوبایي ماینز منرل اکټ صوبایي خودمختاري 13 ترمیم او د آئین پاکستان په واضح توګه خلاف ورزي ده د دې اس آی اف سی په ذریعہ دولت ځمکې قبضه کیږي دا جرګه د دایسي ټولو غیر عیني غیر قانوني الاټمنټس د پوری منسوخي اعلان کوي او موږ د خپل جدي پښتیم زکو د مالکانو په هیڅ د دې ناروا اقداماتو په خلاف مشترکه لایحه جوړو او د خپل وطن دفاع وکړو. د کوټې د پور افتخار ولسی جرګه په د ډیورنډ خط له پیړیو څخه د کوټې د پور افتخار ولسی جرګه په ډیورنډ خط له پیړیو څخه روان تګ راتګ د 10 څخه 12 تاریخي تجارتي بندرونو باندې آئینی قانوني تجارت د بالا کول غوښتنه کوي. دا جرګه په ډیورنډ خط خصوصا توبه سګزی، توبه کاکړي، بادینی، کمردین کاریز، غلام خان، انګور اډه، میمن، باجوړ، خیبر، چمن، سپین بولدک د ولس په خلاف د تجارت بندیزونه د پښتنو په ضد یو ژوره دسیسه د پښتون ولس د اقتصاد تباه کولو یو پروژه ګڼي او غوښتنه کوي او د بین الاقوامي تجارتي قوانینو، ضابطو، اصول او د ملک د مروج قانون سره سم په دې لارو باندې د سېنات د کمیټې اعلان کړل شوی پالیسي چې منشیات او اسلحه علاوه د ډیورنډ خط باندې د ټولو شانو کاروبار قانوني تجارت وي او د سېنات کمیټې د پریکړو د عمل کولو غوښتنه کوي که حکمرانان په دې لارو او بندرونو باندې د تګ او راتګ او د تجارت په بندیز باندې بزیت پاتې سي بیا به جرګه او ولس د خپل آئینی او قانوني حقوقو د اصول لپاره د مزاحمت لاره خپلوي. د کوټې دا ولسی جرګه په چمن په بین الاقوامي لار، سړک او نور شاراو باندې د ایجنسیو د کارډ لرونکو لخوا د توپک په زور په سپینه ورځ د خلکو لوټل، لوډ ګاډیانې په کورونو کې خالی کول او په شپه باندې دا لویه لار په مکمله توګه د بند ساتلو په سختو ټکو غندنه کوي او د کوټې او چمن په لویه لاره د غلاو، ډاکو، لوټ کسوټ په پوري توګه د بندولو او د صوبې او ملک په ټولو سړکونو او شاراو لارو باندې د ولس د مکمل تحفظ غوښتنه کوي. د کوټې ضلع د پروکاره جرګه په صوبه کې د سویلن اتارټي په ختمولو باندې د خپل ژور تشویش اظهار کوي او اعلان کوي چې ټول صوبې څخه دی اف سی لري کړل سي او ټول اختیارات سویلن حکام ته حواله سي. د کوټې د ولسی جرګه د نادرا لخوا په جنوبي پښتونخوا د ولس لپاره د شناختی کارت د جوړولو په مد کې د ضروري کاغذاتو سره بعضی اضافي کاغذات غوښتلو شرایط په سختو ټکو غندي او دا اضافي کاغذات د پاکستان په نورو صوبو کې د ولس لپاره شرایط نه دي. دا رویه او طرز عمل موږ د خپل شریعت د احترام توهین ګڼو او غوښتنه کوو چې دا شرایط دی په پوری توګه ختم کړل سي او د بلوچستان او پښتنو ته دی هم د نور ملک سره سم په شرایطو شناختی کارت ورکړل سي. کچيري دا و نه منل سي د بلوچستان پښتانه به مجبور سي چې هغه خپل بنیادی انساني حق لپاره تحریک وچلوي او د پاکستان و عدالتونو ته تګ سره سم پایني او قانوني دایره کار کې د دې نژادي نفرت د ختمولو لپاره په مزاحمت لاس پورې کړي. د بلاک شناختی کارت د تصدیق دی د علاقې د نوټیبل زړو سپینژورو مشرانو، مقامی حکومتونو او نمائندگانو په ذریعہ وسی او په بلاک کمیټې کې دی د ادارو د تصدیق عمل ختم کړل سي. د کوټې دا ولسی جرګه په کوټه کې په عمومي توګه او په ازرګنجي، کوچلاغ، سریا، پښتونباغ
او په ایرپورټ روډ باندې په خصوصي توګه په تجارتي ګودامونو تجارتي مرکزونو باندې د اف سی کسټم پولیس کسټم انټيليجنس او ادارو د چاپو او تجارتي سامان د ضبط کولو په سخت ټکو غندنه کوي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کوټه کې یا په هر شهر کې د چاپو دا غیر قانوني سلسله دي ختم کړل شي او په قومي شاهراو باندې نان کسټم پیډ گاډیانو په بهانه په بیلا بیل ناکو باندې د ډرایورانو د تنګولو سلسله دي ختم شي د ډیورنډ خط یا په نورو بارډرونو باندې د چیکینګ علاوه دي په ټولو صوبو قومي لارو باندې د چیکینګ سلسله ختم کړل شي د نام نهاد پام 47 د حکومت لخوا په تعلیمي ادارو کې په سیاسي سرګرمیو باندې بندیز او قدغن په سخت ټکو غندي او غوښتنه کوي چې په تعلیمي ادارو کې دي طلبه یونین بحال کړل شي او په قومي سیاسي جمهوریت سرګرمیانو دي پابندیان ختم کړل شي د ضلع کوټې دا ولسی جرګه د 8 فروری 2023 په انتخاباتو کې د زر او زور په ذریعہ جیلی او غیر نماینده حکومت چې د دنیا ډیرو ذمہوارو جمهوریت ملکونو جمهوریت حکمرانانو هم ورته غیر نماینده د دوکادهی په بنیاد مسلط غیر جمهوریت حکومتونو ویل دي لجانبه د 26م آئینی ترمیم په شان پیکا ایکټ پاس کولو غندنه کوي داین نلسم ارټیکل انسانانو او ولسته د اظهار رائے مکمله ازادي ورکوي او د پیکا ایکټ چې د ملک یو منتخب صوبای اسمبلی خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو مزمتي قرارداد په ذریعہ مسترد کړی دی د پاکستان ټول صحافتي تنظیمونو د پیکا ایکټ مسترد کړی دی بعضو عدالتونو ته د تګ او بعضو د دې اکټ په خلاف د تحریک چلولو اعلان کړی دی د دې بیل میور صرف سوشل میډیا نه بلکې بین السطور د دې ادب د ملک الکترونیک او پرنٹ میډیا ډیجیټل پلیټ فارم هم دی د دې بیل مقصد اختلاف رائے جرم ګرځول دی دا جرګه د صافي برادری سره د مکمل یکجهتۍ اظهار کوي او د دې اکټ مذمت کوي او دا د 26م آئینی ترمیم په شان د یو غیر منتخب او غیر نماینده اسمبلی یو اکټ غني او د دې د منسوخي غوښتنه کوي د کوټې دا ولسی جرګه د ایم پی او مینټیننس او پبلک آرډر لاندې د ډیپټي کمشنر د اختیاراتو د غلط او ناجایز استعمال مذمت کوي او د حکومت او عدالتي ارباب اختیار څخه غوښتنه کوي چې د ایم پی او د تور قانون لاندې نیول شوی او متاثره ټول خلک دي لکړل شي او د ایم پی او تور قانون دي ختم کړل شي دا د نن د دې پرتمینی ولسی د کوټې تاریخي جرګې اعلامیه د دې منظوري خو چې څوک د دې اعلامیه سره اتفاق لري هغه د لاس پورته کوي ټول ولس په اتفاق رائے سره و دې اعلامیه ته منظوري ورکړه مننه